بیلیارې خلک سي او لیا دا څوک دا خپله مسله پر چا په زور تپي یا یې پر چا په زور اړوي بیا پر عامي وي که پر طالب وي او که پر ملا وي او که پر عام سړي وي یا دا زما مسله راسه ومنه دا زما عقیده ومنه دا زما تحقیق ومنه دا زما سوچ ومنه که بیا هم څه تکلیف یا پریشانی در پیښ شوه نو د آخرت د زه ذمهوار د جنت او د جهنم د زه ذمهوار الله تعالی انهم لکاذبون دا دایسي د ګناهو ذمهواره اخلي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون من آیتو کی بیا الله تعالی زموږ د معاشرې یو کمزوري یو غلطي هغه راشي په دغو کې یوه غلطي الله تعالی موږ ته دا راشي چې تاسې هغه خبره الله ته منسوبوئ لیا یو الله ته نسبت کوئ چې لیا تاسې په خبر نه یاست او لیا قصدن پر الله درواغ وایاست که قصدن ویایي هم لیا تا ته علم نه وي و الله تعالی ته یو خبره منسوبه کې دا پر الله تعالی باندې درواغ ویل دي بیلیارې خلک سي او لیا دا څوک دا خپله مسله پر چا په زور تپي یا یې پر چا په زور اړوي بیا پر عامي وي که پر طالب وي او که پر ملا وي او که پر عام سړي وي یا دا زما مسله راسه ومنه دا زما عقیده ومنه دا زما تحقیق ومنه دا زما سوچ ومنه که بیا هم څه تکلیف یا پریشانی در پیښ شوه نو د آخرت د زه ذمهوار د جنت او د جهنم د زه ذمهوار الله تعالی انهم لکاذبون دا دایسي د ګناهو ذمهواره اخلي الله تعالی دغه خلک درواغ وایي دا د بل چا بوج نسی وچتولای لکه الله په قرآن کې بل ځای فرمایي چې یو انسان د بل انسان ګناهونه د بل چا پیټی ورې نسی وچتولای په آخرت کې نو دغه درواغ وایي چې په قیامت کې لیا د جنت او د جهنم د زه ذمهوار د قیامت ورځې په باره کې خو الله تعالی په بل ځای کې الله تعالی داسې فرمایي چې د مور پلار زوی ښځه دا به له یو بل ځاخه منډې وي دا به په خبر نه او دا کم سړی یا دا کم ځان ته دا نیک سړی وایي دا زما او ستا ذمهواره واخلي او دا یې زه د ذمهوار یم دا خو به د کور له ولو هم تښتي زما ستا ذمهواره به د چی شي اخلي او الله تعالی دا د یوه بل ذمهواري نسي اخیستلی او د یوه بل پیټی نسي اخیستلی دا پر ما باندې درواغ وایي ها دورې خبر ضرور ده چې دا کم څوک سینه درته ټک وایي چې دا زما مسله ومنه یا دا زما فکر ومنه یا دا زما پر عقیده یا زما پر تحقیق عمل وکړه نو د دنیا او د آخرت د پیټي د زه ذمهوار یم یا د دغې دنیا ذمهوار زه یم په دا او په هغه دنیا د ذمهوار زه یم نو دا خبر سي الله تعالی کوي یا هو دغه ده ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم نو کم سړی دا خبره کوي دا خپل ګناه خو به خپل وي ورسره سي دا کم څوک بیلیارې کړی دی او دا ذمهواره یې ورته وهلې ده د ګناه به هم پر دوي د سړي به دوه ګناه سي دا چا سي ذمهواري وهلې ده دا به دوه پیټې وړي د ګناه او چې دا کم سړی یې بیلیارې کړی دی هغه هم بیلیارې دی هغه به خپل پیټۍ په خپله وړي نو هغه ته به خپله سزا په خپله میلاوه شي نو د قیامت په ورځ الله تعالی یې زه به له دوی خامخا پوښتنه کوم چې تا دا ذمهواره وهلې وه تا ته دا اختیار چا درکړی تاسې کومه ذمهواره وهلې ده د ده اختیار ما هېچا ته هم نه و ورکړی او دا تا پر ما درواغ ویل دي چې زه ذمهوار اوس که تاسې سوچ وکئ چې دا کم سړی زما ستا د آخرت او د دنیا او د جنت او د جهنم ذمهواري وهي یا خو دا خبره ده چې دا له قرآنه د هدایاتو د قرآن د آیتو مکمل خلاف دی دا دین نه دی دا څوک چې وایي چې زه د ذمهوار یم نو دا سراسر پر غلطي باندې دی او دا ما ته ټګي ما ته بیلیاري کوي او که تاسې سوچ وکئ دا کم سړی چې زما ستا ذمهواري وهي نو دا خو زما ستا د دنیا ضمانت هم نشي کوي وما علینا الا البلاغ المبین